بسم الله الرحمن الرحیم قدرمندو کتونکو السلام علیکم. زه عزیز رحمان د صدای کوروم نیوز نماینده د تاسو په خدمت کې حاضر یم. د بیکګراوند کې چې کومه ګندګي تاسو کسوی دا د پیرکیوم بسم الله جان محله کې موجوده دی. راځئ چې مقامی باشنده محمد اسحاق زبانی وورو چې د دې په باره کې څه یایي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه نن د صدای کوروم نیوز زه شکریا د کوم چې دا موږ ته راغو په دې هغه ته علاقې ته او دا ډېرون دی تقریبا درو څلور میاشت نه زه ټون کمیټې ته څوم ټون کمیټې والا مشرانو سره ملو شوم درخواستونه ما ولیکلو او په کلي کې هسې کسان دي دا ټون کمیټې سره تعلق لري هغو ته مو وویله چې یاره دا نلۍ او یو دا ډېرې او دا موږ ته صفا کړی شي. هغو ته چې زه ویرولم هغو ما ته وویله چې دا به زه څلور نه پنځو ورځو کې صفا کوم. دا 3 میاشتې مخکې خبره ده. ناکسه 2 میاشتو نه چې دا نن نه وشوه بیا کلي والا راووتو دا روډ بلاک دی دغسې ده مکمل دا بلاک و بیا په بلشوي صفا کولو هغه بیا لار کې ټکټر په ما راغلو نو واپس مو کو مول څه د همدردي به زه وکړم ټون کمیټې والا حکومت نه څه کېږي نه حکومت اپیل کوو زر تر زره نه چې دغه ډېرون چې کوم دی دا صفا کړی شي او که صفا نه کړی شي مخکې اختار روان دی غټ اختار نو دوی کې به نوره ګندګي زیاته جوړه شي او بیا به وړو ماشومانو ته زنانهو ته او د کلي والا ته به ډېر مشکلات شي خاص کر د بوی او د بیماریو به ډېر اضافي او کې راشي. مقامی باشندگان یایي چې دې ډېران نه صرف مقامی خلکو ته بلکې نورو هم ډېرو خلکو ته تکلیف دی. د دې ګندګي زیاتوالي په واجې اکثر روډ هم بند شي. د دې د واجې په علاقې کې بدبویي جراثیم او بیماریانې هم پیلویږي. د خپلې علاقې خلکو نه علاوه نور خلک هم دلته ګندګي راوړي. نو د حکومت نه یې دا اپیل دی چې دا ډیری او د سره نږدې موجوده نلی د صفا کړی شي او مستقبل کې د ګندګي پیلاوېدو نه بچ کېدو او د علاقې ماحول صفا سوتره ساتلو دپاره دی دلته یو ډسبین ولګولی شي نو موږ به د حکومت ډیر زیات مشکور وو. د صدای کوروم نماینده عزیز رحمان پیرکیوم لوور کوروم.